السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. امید ده تمام ملګري بخیر خیریت سره هم دې ساعته پورې چې کوم سبق مونږ ویلی دی په دې المصرف چې مونږ کوم درسونه شروع کړو، نو هغې کې مونږ درې ورځې سبق وی. یو ورځ مونږ د هغې ګردان او ریویژن اجرا طریقه زده کړله. اول ورځ باندې مونږ د علم الصرف تعریف، موضوع، غرض، مقام، مرتبه، مدون باره کې خبره وکړله. دویمه ورځ باندې مونږ 3 اقسام باره کې خبره وکړله، او بیا بله ورځ مونږ د دې هغه ضروریات د دې فن کې چې کوم اصطلاحي ضروریات دي د هغې باره کې مونږ خبرې اترې وکړلې. پرون سبق کې مونږ د اجرا کولو طریقه هغه مونږ ښودلې وه ملګرو ته، چې په هغې کې زموږ زوړ سبق چې دی نو دا هم واورېدو. څومره چې زموږ سبق دی هغه موږ ته یاد هله پاتې کېږي چې کله زموږ اجرا چې دا برابر وي، کله موږ د صیغو په ویستلو باندې پوهېږو او موږ روزانه په هغې کې مشق کوو، نو موږ ته به فایده چې نه به حلو میلاوېږي. که موږ داسې اورو یا نو بیا به موږ ته ډېر کامل فایده چې دا به نه میلاوېږي موږ ته. نو ټول ملګري کوشش کوئ چې زوړ سبق چې کوم ویلی کېږي د هغې متعلق چې کوم صیغې هغه دومره ډېر زیات صیغې نه وي، زیات نه زیات 10 صیغې وي، او 10 ته هم لا موږ نه یو رسېږي، 5 6 شپږ اووه اته صیغې به وي که نه. دا ټول ملګري حل کولو د هغې کوشش کوئ. نن سبق کې موږ چې بحث کوو هغه موږ کوو په 6 اقسام باندې. 6 په فارسۍ کې شپږو ته ویلی کېږي، اقسام قسمونو ته ویلی کېږي. یعنې دا شپږ قسمونه هر یو اسم چې دی که نه دا د شپږ قسمونو نه به خالي نه وي. دا شپږ قسمونه د اسم جامد دي. فعل چې دی نه د هغې 4 قسمونه دي. اول د ټول نه مخکې دا پېژندل پکار دي چې هر یو اسم یا به ثلاثي وي، یا به رباعي وي، یا به خماسي وي. ثلاثي دا یې اخیستلی دی د ثلاثتون نه، رباعي اخیستلی د اربعتون نه، خماسي اخیستلی شوی د خمستون نه. ثلاثي نه د ثلاثتون 3 ټکي 3 حروف به پکې، او رباعي چې 4 حروف پکې وي، خماسي چې 5 پکې وي، یعنې د خمستون دی. بیا یو مجرد د یو مزید دی. مجرد خالي کړی شوی، مزید چې په هغې باندې زیادت کړلی شوی دی. نو ټوټل شپږ قسمونه شول. هر یو د ثلاثي رباعي مجرد نه به 2 قسمه دی. ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، خماسي مجرد، خماسي مزید فيه. په دې خبره باندې بیا تاسو ته یم ځان پوه کول پکار دي چې دا شپږ قسمونه دا د اسم جامد دي. د فعل دا 4 قسمونه دي: ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید فيه، رباعي مجرد، رباعي مزید فيه، خماسي مجرد، خماسي مزید فيه. دا په فعل کې نشته دی. د هر یو جدا جدا تعریف دا ده چې ثلاثي مجرد دا هر هغه اسم ته یا فعل ته ویلی کېږي چې په هغې کې حروف اصلیه 3 راغلي، زاید حروف پکې نه وي. یا زاید نه مراد دلته کې زاید برای نقل باب او زاید برای الحاق چې دا پکې نه وي. که زاید برای اشتقاق پکې وي دا خیر دی. لکه اوس ګورئ یضربو دی، ناصرون دی، منصورون دی، نو په دې کې خو زاید حروف شته، خو زاید برای اشتقاق پکې دی، زاید برای نقل باب او زاید برای الحاق پکې نشته. مخکې سبق کې موږ ویلو چې زاید په 3 قسمه دي: زاید برای اشتقاق، نقل باب او زاید برای الحاق. نو صرفیان حضرات چې کوم ټکي ته وایي چې دا مجرد دی او دا مزید دی، نو هغه د زاید برای اشتقاق اعتبار نه کوي، یا که په یو کلمه کې راغلي هم وي خو بیا هم هغې ته مجرد ویلی کېږي. یا لکه صحیح تعریف د دې دا دی چې هر هغه اسم یا فعل چې د هغې په حروف اصلیو کې 3 حروف راغلي، په هغې کې یو حرف زاید برای نقل باب، زاید برای الحاق نه وي. د یادولو دپاره وړو ته موږ دا وایو چې که فعل کې موږ وایو چې فعل ثلاثي مجرد هغې ته ویلی کېږي چې د هغې د ماضي په اولنۍ صیغه کې 3 حروف اصلي راغلي، زاید پکې نه. دا تعریف هم ښه دی. لکه چې ګوره ضربه او یضربو، نو اوس مضروبون، یضربون او مضروبون، په دې کې چې نن 3 حروف اصلي راغلي دي، زاید پکې هم راغلي دي، خو موږ د ماضي اولنۍ صیغې ته وکتل ضربه، نو په هغې کې چې دی نه دا اوس 3 حروف اصلي دي، زاید پکې نشته، موږ د ثلاثي مجرد دی، ټول باب ثلاثي مجرد دی. نو دا تعریف هم صحیح دی، خو بهتر تعریف دا دی چې موږ داسې ووایو چې هر هغه اسم یا فعل چې په هغې کې 3 حروف اصلي راغلي او هیڅ یو حرف پکې زاید برای نقل باب یا زاید برای الحاق پکې نه وي، نو دا ثلاثي مجرد دی. که زاید برای اشتقاق پکې خیر دی. لکه ضربه د دې مثال دی، ضربه یضربو دا د فعل مثال دی، ناصرون دا د اسم مثال دی، منصورون دا د اسم مثال دی، او دا د اسم مشتقي مثال دی. اسم مشتقي
د اسم مستقیم اسم نصر او منصور. اوس په دې کې درې حروف دي دا راغلي دي او زائد په هم راغلی خدا زائد برای نقل باب او الحاق نه بلکې زائد برای اشتقاق ده. او د اسم جامد د لپاره مثال رجل ده رجل. دوه نمبر ده ثلاثي مزید فيه. ثلاثي مزید فيه هغه اسم یا فعل ته ویل کېږي چې په دې کې درې حروف اصلي نه علاوه زائد برای نقل باب یا زائد برای الحاق پکې موندل کېږي. ان زائد برای نقل باب پکې همي ایا پکې زائد برای الحاق ته دا پکې موجود وي. لکه موږ استكبر استكبر د دې ماده کهبارا دي. نو کهبارا حروف اصلي دي دین علاوه حمزه سین ته دا جنین دا پکې زائد برای نقل باب دي. نو دا ثلاثي مزید فيه شو. او جلببه د دې حروف اصلیه جلبه دي. دا دویم با چې په دې کې زائد شوی دا زائد برای الحاق ته. ثلاثي مزید فيه هغه ته ویل کېږي چې پای کې درې حروف اصلي نه علاوه زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې هم موجود وي. یا وړو ته موږ تعریف کوو نو وړو ته موږ وایو چې را ثلاثي مزید فيه څه ته وایي. ثلاثي مزید فيه هغه ته چې هغه په ماضي په اولنۍ صيغه کې کفعلی د ماضي په اولنۍ صيغه کې درې حروف اصلي راغلي نه لږ زائد حروف هم راغلي. او که اسم جو پای خدا خبر نشه خو بس درې حروف اصلي نه پکې علاوه زائد حروف راغلي. د دې لپاره مثال استكبر او صرف دا وغیرہ مثالونه دي. او د اسم جامد لپاره مثال لري رجال رجال وزن فعال درې حروف بغیر یو بغیر زائد ده. رباعي مجرد هر هغه اسم او فعل ته ویل کېږي چې پای کې څلور حروف اصلي وي او زائد برای نقل باب او الحاق پکې نه وي. لکه دحرج 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 وزن فعل لدي. رباعي مزید فيه هر هغه اسم او فعل ته ویل کېږي چې په دې کې حروف څلور حروف اصلي نه علاوه زائد برای نقل باب او الحاق پکې موندل کېږي. لکه ترعرع تزلزل تدحرج وغيرها دا حروف چې کوم دي نو دا ترعرع مروه تفعلل نو یو فا یو عین ولامونه پکې راغلي زائد په هم راغلي. خماسي مجرد دا هر هغه اسم جامد ته ویل کېږي چې په دې کې پنځه حروف اصلي ایسه حرف پکې زائد نه وي. لکه فرزدق بروزن فعلل یا جحمرش بروزن فعللل. خماسي مزید فيه هر هغه اسم ته ویل کېږي چې په دې کې پنځه حروف اصلي نه علاوه زائد حروف هم راغلي. هر هغه اسم ته ویل کېږي یعنی اسم جامد ته چې په دې کې څلور پنځه حروف اصلي دي نه علاوه پکې زائد حروف هم راغلي. لکه خندريش خندريش بروزن فعلليل. خادم وس دا خبره باندې ځن په قول پکار دي چې په ثلاثي کې یو لام راځي او په رباعي کې دوه لامونه راځي او په خماسي کې درې لامونه راځي. ان شاء الله مراه الارواح کې د دې وجه ذکر ده چې په دې ثلاثي کې ولې یو لام راځي او په رباعي کې ولې دوه لامونه راځي او په خماسي کې ولې درې لامونه راځي. نه کې به وجه وای بل چې بعضی الکانو ذهن کې دا راځي چې لکه افعل لباب د احمر افعل يفعل افعلالا احمر يحمر احمرارا يا افعال يفعل افعلالا احمر يحمر احمرارا. نو بدی کو هم ولامونه راغلي دي نو دا رباعي ول ناراضي چې دا ثلاثي دي. نو دا رباعي کلمې لپاره شرط دا دی چې دا ولامونه چې په اخره کې براغلي او په دې لامونه کې به ادغام تنده بنی شي ادغام به پکې نه شي او په دغه کې په احمر باندې کې ادغام شوی دی لہذا دا رباعي نشي کېدای. بل یو خبره ده چې فعل ثلاثي راځي او رباعي راځي نو دا فعل خماسي ولې نه راځي. نو دی وجه ان شاء الله تاسو مراه کې بیا وایي خدایي مختصر وجه ده چې فعل چونکه معنوي تور باندې ثقيل دی. فعل معنوي تور باندې ثقيل ولې دی ځکه په هر فعل کې درې سوري نه یو نسبت الى الفاعل یو نسبت الى الزمان او یو پکې معنی مصدری وي. معنی مصدری نسبت الى الفاعل نسبت الى الزمان هر قسم فعل چې نو پای کې دا درې سونه نو فعل چونکه معنوي تور باندې ثقيل دی او کمنګ د 15 حرف راولو نو لکه پدې کې لکه 15 حرفونه پکې اصلي دي نه علاوه پکې زائد حروف څنګه دا پکې هم راغلي اګه نقل باب یو کې اشتقاق یو کار سوي نو دا بیا ګرانیږي درنیږي ثقل پکې راځي دا فعل ثقيل ګرځي بیا نو ثقل در ثقل خرابي به لازم راشي. دا غینه د بچ کېدو لپاره فعل دا خماسي ناراضي نه خماسي مجرد راځي او نه خماسي مزید راځي. نو دا فعل چې دا څلور قسمونه دي ثلاثي مجرد ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد رباعي مزید فيه خماسي مجرد خماسي مزید فيه دا پکې نشته او د اسم جامد شپږ قسمونه دي ثلاثي مجرد ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد رباعي مزید فيه خماسي مجرد خماسي مزید فيه. امید ده تاسو ټول لري په پوښي
الله پاک دې تاسو ټول په خپل ځوان کې ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.